السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به سو د صحت جامع بم پرتن باندې و چې څوک خیرات کوي صدقه کوي دغه به پر چا باندې کوي یعنی څوک زیات حقدار او مستحق د خیرات او زکات جوړیږي د صدقې جوړیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم برک فرمایي کله چې ته خیرات کوي صدقه کوي اول یې پر خپلوانو قریبانو او رشتہ دارانو په دې کې به د دوه خبرو لحاظ وساتل شي اول دا چې ستا به خپلوي په دې قرابت کې راشي خپلوي به ښکارا شي او پر هغه باندې وسیله رحمي به ښکارا شي دویم به ستا خیرات وشي هغه زکات به دی وشي او صدقه به دی وشي ځکه پر خپلوانو باندې صدقه کول خیرات کول د عین عبادت دی داسې ثواب الله تعالی درکوي لکه څنګه چې ته عبادت ته ولاړې عبادت کوي په اسانه توګه به زه مثال درکړم یعنی دوه غریبان رالو دوه فقیران رالو مسکینان رالو ستا په لاس کې یوه ډوډۍ په دې غریبانو مسکینانو کې یو ستا ورور دی او بل پردی سړی اوس د دې صدقې او خیرات کولو مستحق څوک دی اوس دغه یوه ډوډۍ ته صدقه کوي خیرات کوي به دا به کم ورته ورکوي نو د دې حقدار اول ستا ورور دی چې یو به خپلوي په دې کې راسي او بل به ستا خیرات هم وسي که چیرې پردي سړي ته ورکړي خیرات یې وسلو او خپلوي په هغه کې نه راغله نو باید اول د خپلوانو لحاظ وساتو بیا وروسته پر نورو مؤمنانو مسلمانانو باندې صدقه او خیرات وکړو دغه رقم یو سړی دی په بهار ملک دی اوس دی صدقه کوي خیرات کوي ای د د لپاره افضل کم ځای د د لپاره افضل هغه ځای دی چې په بهار ملک دی صدقه او خیرات وکړي خپل ملک ته راوځي یعنی د د لپاره زیات حقدار او مستحق د صدقې او د زکات ورکولو ځای چې دی خپل ملک دی به دغه پیسې را استي او خپل ملک دی پر خپل غریبانو او مسکینانو رشتہ دارانو عزیزانو قریبانو باندې صدقې او پر دغه باندې به تقسیم کوي لکه څنګه چې نن سبا مشته ګورو د سیلاب په نامه باندې ځوان دی چې هغه څومره مهنتونه کوي هغه څومره کوششونه کوي د نورو مسلمانانو د پاره چې هغه په کلو باندې ودونه نشي کوي یعنی هغه زنانې چې په کلو باندې ورکول سوي نه دي هغه نارینه چې په کلو باندې زنانه کوي نشي یعنی غریبانی مسکینانی د رواجو د وجه رواجونه پر کوي نشي هغه په کورو کې نشي د دغه لپاره څومره مهنت کوي او څومره کوشش کوي لکه څنګه چې موږ د خپل خوندو د خپل ورونو لپاره څومره کوشش او مهنت کوو د دغه رقم د نورو عزیزانو مسلمانانو لپاره دومره زیات کوشش او مهنت کوي ته وګورئ چې په دې کې سلو کسانو ته د ودونه وکړو یعنی سل نارینه او سل زنانه 200 کسانو باندې د صدقه او خیرات نه دا سړی به څنګه الله تعالی ته نږدې کیږي دا سړی به څنګه الله تعالی ته مقرب نه ګرځي نو کم سړی چې زکات ورکوي کم سړی چې خیرات ورکوي باید داسې سړی ته ورکړي چې هغه د هغه حقدار وي د هغه مستحق وي هغه په هغه کې امین وي لکه د سره چې نور خلک معاونت او کومک کوي دی په هغه کې امین دی هغه غریبان او مسکینان ودونه په هغه پیسو باندې ورکوي دا څومره ښه بهترینه خبره دغه سړی سبا الله تعالی راضي وي دا په دنیا کې هم کامیاب وي په آخرت کې به هم کامیاب وي الله تعالی دې د داسې نیکوکارانو په عمر کې برکت واچي داسې نیکوکاران چې په دنیا کې وي هیڅ کله به دغه دنیا مخ پر زوال باندې ولاړ نشي یعنی دغه دنیا به ختم نشي دغه دنیا به نور بقا او نور دائموالی ولري د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کم سړی چې د یو مؤمن مسلمان حاجت ورپوره کوي هغه حاجتمند یو ضرورت لري تغه هغه حاجت ورپوره کوي هغه ضرورت ورپوره کوي دا دومره زیات ثواب لري که چیرې یو سړی را ولاړ شي یوه میاشت اعتکاف په مسجد نبوي کې وکړي دومره اجرونه او ثوابونه د الله تعالی رضا به درلاسه نه کړي لکه د چې د یوه مؤمن مسلمان حاجت ورپوره کړی
یعنی د یوه مؤمن مسلمان حاجت ورپوره کول دا د مسجد نبوي کې د یوې میاشتې اعتکاف نه هم افضله او غوره باید که څوک دا غواړي چې زه الله تعالی د ځان راضي کړم هغه دې د غریبانو سره همدردي وکړي پر غریبانو باندې به او پر غریبانو باندې دې ورحمیږي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم برک فرمایي څوک چې پر چا باندې ونه رحمېدي الله تعالی به پر هغه سړي باندې نه ورحمیږي الله تعالی به پر هغه سړي باندې رحم ونه کړي نن که چیرې موږ وریجو او غوښې خو میلې او چرچي کوو باید پر غریبانو پر کورو باندې هم لږ نظر وساتو چې د یخ موسم را روان دی په دغه کې د یخ بندوبست څه شی څه بوټي څه ګیس یا بل څه اسباب د دغه مؤمن مسلمان دپاره شته او که نسته یو سړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه پوښتنه وکړه ای د الله رسوله بهترینه صدقه کومه ده چې زه وکړم نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمیله بهترینه صدقه غوره صدقه افضل صدقه د الله تعالی په نیز باندې هغه صدقه ده چې ستا پر خپل دشمن باندې ستا عزیز دی ستا قریب دی لیکن ستا سره دشمني کوي ته پر هغه باندې صدقه وکړې لیکن دغه د ټولو صدقونه افضله او بهتره هغه په څه وجه باندې بهتره ده یو خو په دې وجه چې ستا صدقه وسوله بل په دې کې خپلوي راله دریم لمبه چې دی ستا په دښمنۍ باندې پسې دی ستا دپاره کډي کیندي لیکن دی به ستا د دښمنۍ نه لاس واخلي او ستا هغه ښه به یې سترګو ته ودرېږي لیکن هېڅکله به بیا ستا د هلاکت کوشش دغه سړی ونه کړي او زړه به یې ستا و طرف ته راغب سي او ستا سره به مینه او محبت او الفت پیدا سي نو باید د هر سړی کوشش دا وکړي اول یې پر خپلو خپلوانو باندې صدقه وکړي بیا یې وروسته په نورو مؤمنانو او مسلمانانو باندې صدقه وکړي